بسم الله الرحمن الرحیم. په دې حدیث شخو اسه حضور صلی الله علیه وسلم ډیر لوی رهبر او رهنما او د مجد پر ډیر لوی عظیم استوز مقام یې دی. په یوه موقع باندې صحابه ته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې په سوال شویل دي. ابي ذر رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله فرمیل چې چا په چا دعا وکړله او وا دروغځینې او دا د مو میژنه نه دی، دا د میژنه نه دی، دغې ټکي وضاحت په چار دی. وایي دغه سړي ټیکانه او جهنم وي یوروي وي. دا خو واضحه خبره ده. په دغه کښې خو څه خفا نشته دی، سهل المراد اسانه منع ده. پوتې شوه دا خبره چې په ډېر ډېر ځایونه کښې دا ټکی کړی دی فلیس منا فلیس منا، دا د میژنه نه دی، یعنې دا مسلمون نه دی، کافر دی. که دا مطلب دغې مطلب مقصد څه دی؟ فلیس منا دغې معنا دا ده چې دا د مسلمون د عادتي نه عادت نه دی چې څوک په ناجایزه په چا دعا وکړي بیا د هغې دعوې په بنیاد باندې دی مفاد کش کړو. ځینې سړی وي ډېرې رات دی باد دی دعوې په ویس واک شه خو مشهوره دا ده چې پلونکی وکیل ورته ونڅه، پلونکی ورته خوښ که، سړی پسې راوستي دي، پلونکي وطن یې پسې راوستي دي. دعوې دعوې شي زده نه دي، مو په مرکه باندې څوک څه وپوهېږي. خو رات باد دعوې او غلط بلط مطلب الزامات او دا شیونه دغې بیا خپل فیس وخلي، یا دغې فیس په بنیاد باندې چې اصل کې مالک وي یا موکیل وي هغې ته بیا ګټه راوړي. دا په مرکې کښې هم وي، په جرګې کښې هم وي. که څوک یې بذات خپل کو د خپل مفاد پورې را دی باندې ناجایزه دعوې کوي نه راو او ته یې پا باندې اشتکاک کوي، پا باندې بل پړ کوي، بل فعل کوي، بل شکست خورده کوي او ځون ته مفاد پکش کوي. صریح حرام دي، صریح حرام. خوش پیغمبر فرمایي چې دا سړی د جهنمي دی، دغه سړي ټیکانه او جهنم وي. او دا د میژنه نه دی، دا د مسلمون ښې نه دی. دا ښې چې په کې مشه دی دا ښې د مسلمون نه دی. دا سړی کامل مسلمون نه دی، نیمګړی مود ګوډ مسلمون دی. نو هر اور چې کله هم داسې مقاوي سړی یوه خبره دوا کوي نو دا نارو دوا نه کړي، ناجایزه دا نه کړو، منګړه دا نه کړو، بې ثبوته دا نه کړو، بې مطلب دروغځین یې دا نه کړو. چې په چا کښې دی ښې نه وي دوې سزاګونې دي، دوه عیبونه دي. یو خو دا مسلمون ښې نه دی او دا د موت ګوډ مسلمان دی. بل دا چې دغې سړي باندې ښې بلکل ټپه لګولې ده چې دا سړی مطلب جهنمي دی. دغې سړي و دغې جرم په پاداش و دا سړی جهنم ته درومي. بل یو روایت راغلی دی، ډېر سخت روایت دی. ابي امامه رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله وفرمیل من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. چې چا د مسلمانو حق ووایه او په قسم سره ناروا ناجایز دغې سړي باندې جهنم واجب دی، جنت په حرام دی. فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا، د الله رسوله که معمولي شی و آیې ووایه په ناجایز قسم باندې. رسول الله څه ورته فرمایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وان كان قصيبا من اراک، که چیرې د یوه ونې پیلو ونه چې کومه ده د هغې یو منډکیری و آیې ناجایز په قسم سره ووایه، حق تلفیه وکړه، د هغې په پاداش وها دا جرم وي د سړي چې جهنم په حرام دی او جهنم په واجب دی او جنت په حرام دی. نو دا راو نه راو ته چې دا دنیا والا ووځي او دا خلک په معاملات کښې بالخصوص دا شیونه د وطن په معاملې کښې، په مراکې کښې، په جرګې کښې، په دوی کښې، په سرسیمینه کښې، په کاروباري نه کښې، په بزنس سینه کښې، خو د پښتنې په بیلټ کښې دا احکام ډېر زیات په عمل کېږي او د دغې سزاګونې مستاق دا خلک ډېر زیات ګرځي. الله دا د میژنه دا صفت قبیحه لرې کړو، دغه خصلتونه د خدای د میژنه وباسي. الله هم دا ښه د مسلمان جوړ کړو، شفاف صفا سوتره.